अस्सलाम वालेकुम मलगरो د عمران خان اصل طاقت څوک دی هغه څوک دی چې عمران خان اوسه پورې بچ کړی دی او بل اړخ ته د بلوچستان د جیل نه 17 خطرناک ترین مجرمان تښتېدلي دي. نو اوس څنګه د عمران خان زندګۍ ته خطر ده؟ قدرت څنګه د عمران خان بدل په خپل باندې علي جهانگیر ترین څنګه د خپل مرګرو سره نشانه عبرت جوړ شو او هغه چې څه کړی دي پاغه باندې اوس ولې ستومانه دي. پرویز خټک هم عمران خان سره دوکه وکړه، هغه ته یو ډیره غټه دچکه ملا شوې ده او د نوشهره عوامو پرویز خټک مسترد کو. بل اړخ ته پرویز الهی یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پرېښودونه انکار کړی دی. په جیل کې هغه سره کم یو اهم شخصیت ملاقات کړی دی. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. لاول راځو چې د عمران خان اصل طاقت څوک دی او هغه څوک دی چې عمران خان اوسه پورې بچ کړی دی چې نه خو هغه ته عمر قید سزا شوه او نه هغه د پاکستان د سیاست نه ماینس شو، نه هغه څوک دی. دا په دې ویډیو کې تاسو ته وایم د عمران خان اصل طاقت د پاکستان عوام دي او د پاکستان عوام اوسه پورې هغه سره ولاړ دي او کچره هغه د مقبولیت نه وي نو اوسه پورې چې کم کسان د سره سکول غواړي هغه به وسره اوس کړیو یا به دله عمر قید ورکړو یا چې کم بوټو سره سو شو هغه ماډل به په د باندې اپلای کړو. خو چونکې پاکستان عوامو یو ضد راټینګ کړی دی، د پاکستان عوام هغه سره ولاړ دي، د دوی چې کم مقاصد دي هغه نه پوره کیږي او د پاکستان عوام د عمران خان اصل طاقت دي. او په خیبر پښتونخوا کې جنډا لگاو مهم دې ټیم کې ډیر زیات زور او شور سره جاری دي او خلکا په وړو وړو ریلی کې بهر روزي او عمران خان سره د خپل محبت اظهار کوي. نه دا اصل طاقت دی د عمران خان. بل اړخ ته د بلوچستان جیل نه 17 خطرناک ترین مجرمان چې دي هغه تښتېدلي دي. نو اوس څنګه د عمران خان زندګۍ ته خطر ده؟ تاسو ته پته وي چې په بلوچستان کې هم په عمران خان باندې د کم وکیل چې قتل شوی د هغې مقدمه ده او په مستقبل کې هغه به خامخا بلوچستان ته ځي، هلته په عدالت کې به پیشي کوي او عمران خان په خپله هم د دې خطرې اظهار کړی دی، د دې حدشي اظهار یې کړی دی چې یاره بلوچستان کې ما باندې اټیک کیدی شي، زما زندګۍ ته خطره چې ده نه هغه زیاته شوې ده او کیدی شي ما باندې هلته قاتلانه حمله وشي. نو اوس دا چې کم 17 مجرمان د جیل نه تښتېدلي دي نه دا یو هغې طرف ته هم اشاره کیدی شي او د عمران خان دپاره چې کومه خطره ده نه هغه نوره هم زیاته شوه. پرویز خټک هم عمران خان سره ډیره زیاته دوکه وکړه او هغه دا ویلي دي چې 9 مای باندې څه وشو نه دا پوره پلانینګ سره شوي دي. خو پرویز خټک ته په خپله هم یو ډیره غټه دچکه میلاو شوې ده. د نوشهره عوامو هغه مکمل مسترد که، هغه له پاکستان تحریک انصاف شوکاز نوټس ورکړی، هغه د هغه شوکاز نوټس جواب ورنه کړ. نو اوس پاکستان تحریک انصاف دا فیصله کړې ده چې پرویز خټک یې د خپلې پارټۍ نه اوښ کو. اوس پرویز خټک نوې پارټي جوړوي خو په نوې پارټي جوړولو کې هغه ته مشکلات دي او هغه پارټي د جوړولو نه مخکې داسې ښکاري چې ختمیږي. هغه ته دا مشکلات دي چې کوم د هغه کم چې خپل ضلع ده نوشهره نه د هغې نه سابق ایم پی ای ادریس خټک د خپل کارکنانو اجلاس راوغوښتو او په هغه اجلاس کې دا فیصله وکړه چې موږ به عمران خان هرګز نه پرېږدو او موږ به پرویز خټک سره نه ودرېږو، موږ به عمران خان سره ودرېږو. بل اړخ ته د پرویز خټک چې کوم خپل زوم دی هغه هم پرویز خټک سره نه ودرېږي او هغه دا وایي چې زه به عمران خان سره ولاړ یم. داسې چې نور کم کارکنان دي یا سابقه ایم پی ای ایم این ایز دي هغوی هم پرویز خټک سره نه ودرېږي بلکې کارکنان خو ټول دې ټایم کې عمران خان سره دي. بل اړخ ته چودھری پرویز الهی یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پرېښودونه انکار کړی دی او هغه سره چودھری شجاعت حسین دا په دویم ځل باندې جیل کې ملاقات کړی دی. چودھری شجاعت حسین دا کوشش کو چې هغه پرویز الهی رضامند کړي چې پاکستان تحریک انصاف پرېږدي یا په قابلیت کې دوباره شمولیت وکړي یا په بله پارټۍ کې دوباره شمولیت وکړي. خو هغه چې دی نه رستو کیږي او هغه ولې دا جواب ورکړی دی چې تاسو مونس الهی رضا کړئ ځکه چې آینده کم سیاست کوي نه هغه زما زوی مونس الهی به کوي او هغه دې ټایم کې دا وایي چې زه به په هر حالت کې پاکستان تحریک انصاف سره ودرېږم، پاکستان تحریک انصاف او عمران خان به زه نه پرېږدم. قدرت څنګه د عمران خان بدل په خپل باندې علي او څنګه جهانگیر ترین سره د خپلو مرګرو رسوا شو. هغوی چې په کم مقصد باندې پاکستان استحکام پارټي جوړه کړې وه هغه مقصد پوره نه شو او دوی چې د عمران خان خلاف څه کوي نه په هغې کې په خپله باندې دوی پساویږي او دوی اوس چې کومه پارټي جوړه کړې وه د هغې چې کوم مقصد دی هغه کامیاب نه شو او هغه دا مقصد و چې یاره کم پرو عمران اوټ دی هغه موږ خپل طرف ته راواړو ځکه چې دې ټایم کې په پاکستان کې دوه قسمه ووټرز دي، یو انټي عمران دی د عمران خان خلاف او یو پرو عمران اوټ دی کم چې د عمران خان په حق
حق کې دي نو دوی په دې مقصد باندې دا پارټي جوړه کړې و چې کوم د عمران خان په حق کې کوم ووټ دی هغه موږ دې طرف ته راواړو کم سیاسي لیډرانو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښو هغه ځان سره شامل کړل خو چې کوم ووټرز دي هغه پر اړولو کې کامیاب نشو هغه خپل طرف ته راوانړل اوس جهانگیر ترین چې دی نواز شریف ته یو مطالبه یې خدا او هغه مطالبه دا چې په پنجاب کې په 35 سیټونو باندې موږ سره سیټ ایڈجسټمنټ وکړه اوس نواز شریف چې دی ته وکتل چې یاره دوی خپل مقصد کې کامیاب نشو اوس چې کوم انټي عمران ووټ دی نه هغه به مزید تقسیمیږي د عمران خان چې کوم خلاف ووټ دی هغه به مزید تقسیم شي د نون لیگ چې کوم ووټ دی هغه به جهانگیر ترین ته ځي یا به د پیپل پارټي چې کوم ووټ دی هغه به جهانگیر ترین ته ځي نواز شریف دا سوچ کو چې دا خو ما سره الټا ماته نقصان د دینه ملاويږي نواز شریف وته اوس دا افر کړی دی چې کوم تاسو د خپل پارټي دا نه دا په نون لیگ کې د دې انضمامو کې نون لیگ کې زم کې او بیا تاسو د شیر په نشان سره پر راتلونکي الیکشن کې حصہ واخلې نو اوس چې کوم د سیاسي استحکام د پاکستان استحکام پارټي و دا غي چې کوم مقصد او اخو پورا نشو خو دوی چې کوم انټي عمران ووټ ته نه اخو دوی سره د خو چې کوم پرو عمران ووټ ته د هغه په ماتولو کې دوی کامیاب نشو او سچ دوی د عمران خان خلاف کوي ادي په خپل په هغه جال کې پساويږي راتلونکي ټیم کې څومره هم اپډیټ شي او په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د الله په امان